أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مخیاتونو کې قبله تذکره وشوه، کم ځای کې چې یې نو دغه کعبې طرف ته مخ کوئ. دا د الله حکم دی، بس الله چې کم طرف ته غواړي هغه طرف ته مخ کول پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه چې دا می تاسو باندې یو نعمت کړل. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارونه هم ذکر کړو چې کار وسکي. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. الله رب العزت دا ذکر د وحدانیت تذکره وا چې تاسو ما یادوي نو زه به تاسو یاد کم. زما شکریا ادا کوئ، ناشکری مه کوئ. شکریه دا ده چې توحید ومانه، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل وکړه. نو ورپسې وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. تا باندې امتحانات برازي، امتحانات تی مختلف قسم. نو په دې ټولو کې تبا کلک به ولاړې په دین باندې، دین به پرېږدې نه. خلک به څه وایي هر څه چې وایي، خدا دین د پرېښودو نه دی. غټ کار په دین کې هغه مونځ دی. مونځ به هم نه پرېږدئ، مانځه باندې الله ته ځان نږدې کوي، د الله نه وغواړئ. ورپسې داسې پکې کېږي چې یو سړی دی او هغه په اتباع د سنت باندې په توحید باندې مړ شو په خپله باندې یا مړ کړی شو، نو په هغه پسې خفه کېږه مه. خفه په هغه چا باندې شي چې په کفر کې مړلی، په توحید نه خلاف مړلی، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خلاف کې مړلی. خفګان په هغه په کار دی چې لاړ ګوره بل طرف ته لاړ. کم چې په توحید باندې په اتباع د سنت باندې مري که ووجلی شو پې، نو په هغه باندې خفګان نه دی په کار. هغه غټه درجه حاصله کړه، د شهادت درجه ورته میلاو شوه. نور امتحانات تی، کله یره ده، کله لوږه ده. یره جهاد ده، لوږه مزد ده، روجه ده. نقص من الاموال، پدې کې با زکات وغیرہ راځي. والانفس، نفسونه به هم کمیږي، ملګری به کمیږي. نو ملګری به شهیدان کیږي، ملګری به مري. دا خود الله رب العزت یو فیصله. نو دا امتحانات تی، په دې ټولو امتحاناتو کې به ته صبر کې. ثمرات کې میوې دي، آمدنی دا هغه ثمراتو کې میوه اولاد هم دی. اولاد کله وفات شي، بچی مړه شي، یو مړ شي، دوه مړه شي. کله کله داسې وشي چې ډېر شی یي او هغه د سړي په خپل ژوند کې بچی مړه شي. نو الله وایي صبر وکړئ. وبشر الصابرین،
صبرناک لا زیر ورکه چې الله ستا ملګری دی، الله ستا سره دی، د الله تعاون ستا سره دی. کله چې مصیبت چاته ورسی نو د هغې په وخت کې د کار څه پکار دی، د عقیده څه پکار ده. عقیده چې دایي چې انا لله و انا الیه راجعون په خولې باندې وینام دایي نو دا سړی کامیاب دی. نو د دې باندې دنیا کې دی باندې شاباشیم دی، جنت دی، رحمت دی وغیرہ وغیرہ دا غي خبره کوي. دا محتدون دي، دا هدایت یافته خلق دي. ورپسې هغه بل اعتراض ان الصفا والمروه من شعائر الله سره هغه ذکر کوي، به هغه ذکر وایو. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے مومنانو مدد حاصل کئی په صبر سره او په مانځه سره. و انها لکبیرۃ، یقینا دا ډېر ګران کار دی. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے مومنانو مدد حاصل کئی په صبر سره او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین، یقینا الله د صبرناکو سره دی. یا استعینوا په معنا د کلکېدو باندې، استعینوا کلک شئ، بالصبر په صبر سره، د دین په ټینګولو سره، والصلاة په مانځه باندې. د الله معیت خاصه هغه چاته ملاویږي چې هغه د الله حکم مني، توحید مني او بیا د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند تیری. دا هغه سره د الله رب العزت د طرف نه معیت خاصه. نو کله چې څه مصیبت راغی، څه غم راغی، ورپسې دل وروستو آیات کې هم د هغې څه خبره کوي. کله چې مصیبت راغی، غم راغی، تکلیف راغی، نو په دې کې کلک به ولاړې د الله په دین باندې. داسې نه چې د الله دین د غم په وخت کې پرېږدي. بعضې خلک دي ناغه د غم په وخت کې هم دین پاتې، د خوشحالۍ په وخت کې هم پاتې. عام غټې خوشحالۍ زمونږ عام د ودونو دي چې کله واده نو دې چل گئی دین پاتې شاده غورځولی، ډنګ ټکور دی پکې، څه دي پکې، څه دي پکې، هغه رسم و رواج دي، غلط کارونه دي پکې. او دا خو د مسلمان کار نه و. د مسلمان واده د هغه خوشحالي ښایسته کېږي د پیغمبر په طریقې باندې. دارنګې غم ښایسته کېږي د پیغمبر په طریقې باندې، په صبر باندې. نو استعینوا بالصبر والصلاة، په هر حال کې کلک شئ، په دین باندې کلک ودرېږئ. ورسره مونځ دی، مونځ مطلب یا خدا بدنی عبادت د الله د پاره، بدنی عبادت ته د جبه عبادت ته دا بس د الله د پاره کې په دې باندې کلک ودرېږه. دا نه چې د عبادت بدنی بل چا پاره شروع کې، د جبه عبادت بل چا پاره شروع کې، دا ټول بدنی عبادتونه دي. منګه وایو دا التحیات لله والصلوات والطیبات، ټول بدنی عبادتونه دي، که د جبه عبادتونه دي، مالی عبادتونه دي، دا ټول د الله د پاره دي. نو دې په دې کې کلک ولاړ لس ان الله مع الصابرین، یقینا الله دې صبرناکو سره. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، واستسلی ورکي ولې خلک پکې مړه کېږي، جنگ دی نو خلک پکې مړه کېږي، په جنگ کې مړه کېږي خلک وایي. نو تسلی ده او ملګری دې مړ شو یا ته په خپله باندې مرې نو په دې باندې خفه کېږه مه، دې باندې الله رب العزت تعالی غټه درجه درکوي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، او مه وایې دا هغه چا په باره کې چې ووژلی شي د الله د دین د اوچتوالي دپاره. امواتن یو عامه معنی ده،
مو وای د هغه چا په باره کې چې ووجلی شي د الله د دین نه اوچتوالي دپاره مړو عام مړو بل احیاء بلکې هغې ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهېږئ عام معنا ده لیکن عام معنا که قرآن کریم کې نور ځینې کې وګورئ نو هلته کې ورته هم مړه ویلي سورت نحل کې وګورئ نو هلته کې تذکره چې کله خلک چې د چا تعالی مدد شوی د چا بندگی کوي د چا عبادت کوي د چا منښت کوي نظر نیاز کوي د چا کوي خو د دغه شهیدانو کوي د دغه اولیاءو کوي نیکانو بزرگانو خلقو کوي نو الله رب العزت هلته کې ورته وایي اموات مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي نو هلته کې الله رب العزت وایي مړه دي ژوندي نه دي دلته کې وایي اموات مړه دي دا داسې مه وایه چې مړه دي بل احیاء بلکې هغې ژوندي دي دواړو کې تضاد شو بیا دارنګې احادیثو کې ورته هم مړه ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مړ ویلي صحابه ورته مړ ویلي زمونږ د فقه کتابونو کې هم راځي نو شهید ته مړ ویلي او دلته کې الله ویلي چې تاسو ته مو وایئ زمونږ فقه یو کتاب دی نورو کې هم شته بدائع الصنائع د علامه کاسانی هغه وایي الشهید میت شهید مړلی وي پس کې مړلی فی احکام الدنیا د دنیا په احکام مبارکې مړلی ولې وایي دی دفن کولی کېږي خښولی کېږي بیا مونځ د جنازې په ده باندې کولی کېږي دی دفن کولی کېږي د ده مال تقسیمولی کېږي بیا د ده ښځه هغه د بل چا دپاره د عدت نه وروستو جایز کېږي دا ټول احکامات چې دا خو د مړي احکام دي نو فالشهید میت نو شهید مړلی نو هلته کې هغه ته وایي مړلی حدیث کې هم راځي مړلی احادیثو کتابونو کې یو خبر راځي الاضحی عن المیت د مړي د طرف نه وضیحه کول قربانی کول نو په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره هم کړله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره به علي رضی الله تعالی عنہ قربانی کوله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې یو سړی داسې کله داسې الفاظ ویلی شي هلته کې هغه علماء محدثین لیکلي الاضحیه عن المیت د مړي د طرف نه وضیحه کول او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د وضیحې تذکره کړله څه به وایي هلته کې نو دلته کې مطلب بدایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات امو ای تاسو د هغه چا دپاره چې ووجلی شي د الله د دین د اوچتوالي دپاره اموات د عام مړو په شان یو مطلب دا د عام مړو په شان دی ورته مه وایئ شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وایي اموات داسې مه وایئ چې ارواحهم اموات چې د دې روحونه مړه دي روحونه یې مړه شو داسې مه وایئ نور وایي داسې مه وایئ چې ځان یې په غم کې اخته کو امواتن خلص وایي مړی شی دی غم شی دی وایي نو داسې مه وایئ چې د ځان په غم کې اخته کو دا غمجن خلک دی هغه ژوند ورته اوس میلاو شي چې هغه مقدر للحیات ته وایي داسې غم او حزن دی پې چې بیا ژوند څه ژوند نه وي داسې مه وایئ
چا یو تعویل کړل چا بل کړل چا بل کړل ولې دلته کې اوس په دواړو باندې موږ پویږو نه چې قران کریم کې یو ځای کې ویلي مړ یو ته موای بل ځای کې ویلي احادیثو کې وته مړ ویلي مسروق راغی هغه وی دې آیات بار کې موږ پوه نشو الله یې مړو ته موای حال دا چې هغه مړ دي کارونه وسره چې کوم چې کوله کی هغه د مړو کوله کی ناوی سال نه ان ذالک منګه دا تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ارواحهم فی اجواف طیر خضر اجواف طیر خضر دا د شنو مرغو په ججرو کې الله رب العزت داغي ارواح واچول ناغه تسرو فی الجنه حيث شاءت په جنت کې چې کم ځای کې غختل نه ال تکي ګرځیدا پکې او بیا براتلو د عرش دلان دي قندیلونه دي زنګوګان دي نو پاغي کې با هغه باندې وو وی الله رب العزت وتا یو خاص تجلی وکړان وی چې اے شهیدانو تاسو مان او واړی څو واړی نو یا الله سو واړو جنت ته د جنت نعمتونه دي دې کې سو واړو نو هغه نه سو واړی یا خلق هغه ځان لا خپل منځ کې خبر وکړه نو دا وی رب تحیینی یا الله مونږ ژوند دي کې چتوې ژوند دي الله وی بل احیاون ژوند دي نال ته هغه ولي وی چې رب تحیینی یا الله مونږ ژوند دي کې الله وی دا خبر نه منل کی یو پیر چې خبر اوشوا انه قد سبق مني انهم لا يرجعون زما طرفنا خبر شوی دا چې دا واپس دنیا ته واپس نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم یو ارمان کوي ویل وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل دو درې پیری وي وای زدا غواړم چې زه د الله په لار کې شهید شهید دکړې شوې نو بیا دې ژوندې شوې نو بیا دې شهید شوې نو بیا دې ژوندې شوې نو بیا دې دغه قتل کېدل دغه شهید وي او دې وجل شوې نو بیا دې راژوندې شوې نو شهید دکړې شوې نو بیا دې راژوندې شوې نو چې ته ژوندې دې نو هغه ولي وای چې بیا دې راژوندې شوې ژوندې دې بل جابر رضی اللہ تعالی عنہ خپو پلاریو پا شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چولې دوی خپای ویاو قرضیم ډیری دیو پلار لاړو خویان دیم ډیری دی بعض روایت کې راځي نه خویان دي بعض کې وړي کم راځي تدبیر کول کیږي د بعض واده شي دي بعض نه واده شي غټول خویان دي دغه دي نه خویان دي ادا یو تنرورو وی قرضیم ډیری دی نا قرضو تنظیم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا دا کجوره راورسی بیا واجب کجوره راورسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیری جدا جدا جوړ کته درې ډیری جوړ کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الګه دغه بیان تقسیمه بیان خلکو ته و چې راشي راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناس دعا وته وکړه ایو ډیری باندې شروع کړه د ټولو څومره چې قرضې بیا ختم شوه هغه ډیره چې ما کته غ شان دی د ډیرو خروغ پاتیو هغه د موږ لاس نو پوری کړله ادا خلکو قرضې ختم شوه پایو ډیری کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی خپای وی او پلار می وفات شو شهید شو قرضې دي دادی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خپکیګه ما الله رب العزت استاد پلار را ژوندې کو احیا ابا کا استا پلار را ژوندې کو فکلمه کفاحن داغ سره مخامخ خبري شروع کړي
ویا عبدالله ادعونی اے عبدالله زمان سو غواړه او لا سو غواړه ما دلته کې بس ضرورت ورشته او نه سو غواړه بیا هغه رب تحیینی یا الله ما ژوندې کی چتوې شهید ژوندې ده الته کې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی احیا باک استاپل را ژوندې کو ناغه سو غواړه نو بیا وی یا الله ما ژوندې کی دا خو عجیب خبره ده یو طرف ته تم وې ژوندې ده بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم استاپل را ژوندې کو ناغه ته سو غواړه نو یا الله ما ژوندې کی دې ټول کې فرق دی بیا دا په کول غواړي خبره باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي احیا باکا ستاپ لار الله را ژوندې کو دا حیات برزخی دی وچو ته ایمان سووانو یا الله توحینی یا الله ما ژوندې کی مال دنیا ژوند را کې صد پارا لأختل فی سبیلک دا پار دی جستا پلار کی بیا او جنگی غم بیا شهید شم الله تعالی دما خبر شیدا انه قد سبق مني انهم لا يرجعون سوچي او بیره مر شو بیا ژوند دنیا ته واپس نه راځي ښا مخه تزي من ته مخه تلار خو دې شیدا ښا مخه ته بزي شاته مرزا بعض خلک په شابه شاته زور کوي او شاته دنیا دا دنیا ته نشي راتله مخه ته زی قیامت ته وزي وسو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات زمونږ کتابونو مختلفو کتابونو لیکلي چې حیات برزخیه لدنیویه دا حیات برزخی دی دنیوی نه ده امام ربانی شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وی حقا و تباشی وی وی جعلت المیت حیا تا د مړ نه ژوندې جوړ کړل مړ نه ژوندې خو نه جوړیږي او مړ لې چې مړ شو خبر خلاص شو دنیا په لحاظ سره مړ لې اخوا تا غبل ژوندې روان دی قیامت تر روان دی بس موږ ټول روان یو کله سره پیدا شو د مر طرف تزي دنیا ژوند د ختميږي اخوا ته بیا د برزخی ژوند به شروع کیږي نو اخوا ته بیا قیامت کیږي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موعد چا د پاره چې وجل کیږي چې د الله د دین نو چتواله د پاره امواتون د عمومړو پشان هغه عام مړ نه دی بلکې شهید دی امواتون دا موعد په سبیله دو حتک باندې حتک مکوا هغه ځان شهید کو د الله پلار کې او توتوي ځان خراب کوي از خپل ژوند خراب کو الله طرف نه کوم ژوند مقرر یې هغه جی هغه نه زیاتی جی نه د ژوند هم دقو بس چې دې پکې لاړ شهید شو پکې خو خبر دای چې کله یو سړی مرګ ټیم راشي او دې په خکار کې مړ شي ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات نو موعد چا د مبارکې چې وجل شي د الله دین او چتواله د پاره امواتن چې دی ارواح مړ دي داسې موعد بل احیاء بلکې ارواح چې نه ژوند دي یا بل احیاء کدا مړ شي نو د پاره د موعد چې دا ځان خراب کو دا د پیغام کې اخت خلق دے پیغام کې اخت شو داسې موعد بل احیاء بلکې د دې لپاره یو قسم ژوند ده کم ذکر ہے آلتا کی وہی سورت آل عمران کی وہی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا عام امڑو پشانتے گمان باغی بانی مکہ وہی آلتا کی وہی بل احیاء عند ربهم يرزقون دا اللہ سر جون دی دی جسے اللہ پنیز بائیں دا نزون خبر آنا دا یا اللہ پنیز جون دی دیو زمانگا پنیز بائیں مڑ دی نا عند الله دا الله سره مقرب دی یال تکي اغه رزق ورک ولکیږي بل احیاء عند ربهم
هلته کې ستا د رب سره هغه ژوندي دي د هغې دپاره یو قسم ژوند دی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ هغه کې یو قسم ژوند دی نو دې باندې ته نه پوهېږي ته د ګورې په سترګو باندې نو مړلی غوږ ورته نږدې کې نو په غوږ باندې نه معلومیږي په لاس باندې نه معلومیږي په ژبه باندې نه معلومیږي حواس خمسه چې دي د انسان ظاهري په دې باندې نه معلومیږي ته به ډېر کوشش کوې بس د الله په خبره باندې یقین وکړه الله ویلي د الله رسول چې څه ویلي بس هغه ومنه ولنبلونکم بشیء من الخوف ټیم ختم شو دغه ځای باندې به بس کو یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے مومنانو مدد حاصل کئ په صبر سره او په مانځه سره ان الله مع الصابرین یقینا الله دې صبر ناکو سره ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او موعدا چا مبارکي چې وجل شي د الله د دین د اوچت والد لپاره بل احیاء فی سبیل الله اموات چې دا ځان خراب کو یا داسې مو چې عام مړو بشان اسانه معنا دا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موعدا چا مبارکي چې وجل شي د الله د دین د اوچت والد لپاره د عام مړو بشان بل احیاء بلکې د هغې دپاره یو قسم ژوند دی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ اخواته ژوندونه دي دنیا کې هم ژوند دی یو زموږ عام د غریبانو خلکو ژوند دی یو د غټانو خلکو ژوند دی یو حال د هغې نه چې غټ د هغو ژوند دی دې ژوندونو کې هم فرق دی یو لګیا په مزو کې دی یو لګیا دی په دې مصیبتونو کې په نوکرو کې په دیاړیګانو کې په یو څه کې بل څه په دې شونو کې اخته دی دیاړیا نه کوي ځاله چې داسې شی رزق پیدا کوي په دغه کې اخته دي نو څنګه چې دلته کې تفاوت دی نو هلته کې هم تفاوت دی نو یو طرف ته مؤمنان دي بل طرف ته کافر دي کافرو دپاره هم حیات برزخي د هغې دپاره هم دی دا نه چې هغه مړه شو خبره خلاصه شوه هلته کې هغې له عذاب ورکولی کېږي دلته کې د مسلمان دپاره مؤمن دپاره نعمتونه دي او هلته کې د هغې دپاره عذابونه دي بیا مؤمنانو کې بیا ډېر شی خلک دي انبیا علیهم السلام هم دي نو د هغې هغه ژوند هغه اعلی دی خو دنیا سره کار نشتی ګورئ ښه دلته کې خلک وایي د دې نه پښتانه لاړ شي او هلته کې سلام کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په خندا شي وي دا فضل قصې کوي خلک لګیا دي ډېر خلک به لګیا چا به کتابونه هم لیکلي لګیا به یې څه به وایي دا ټولې خبرې دنیا سره کار نشته د دنیا نه تل خبره خلاصه شي ده نو د پیغمبر ژوند هغه حیات هغه د ټولو نه اعلی دی بیا د هغې نه لاندې د شهیدانو دی او بیا د هغې نه لاندې د عامو مسلمانانو دی ژوند حیات هغه کله چې یو سړی پیدا شو روح پیدا شوی دی نو بس دا ختمیږي نه دا بدلیږي دلته کې دنیا کې د بدن کې دی هلته کې چې لاړ نو روح او بدن جدا جدا دي تعلق یې د یو بل سره شته او بیا اخوا ته قیامت شي نو بیا به یو ځای شي دا درې عالمونه غټ عالمونه دغه حسابېږي اگر چې د دې نه مخکې د دې نه علاوه بعضې نور پکې هم ذکر کوي خو دا غټ عالمونه درې دي یو دنیوي دی او یو برزخی دی او یو بیا د قیامت دی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.